76 سال زموږ د ملک د ازادۍ وشو. دې ویډیو کې تاسو ګورئ چې دا یو زلمی د خپله مور په رشکه کې هسپتال له بوځي. تاسو له په تصویر کې په دې ویډیو کې ښکاري. دا ویډیو چې ما وکته ډېر یقینا افسوس راوځي چې زموږ په ملک کې دا کم حالات روان دي. زموږ د ملک 76 سال د ازادۍ وشو. په دې 76 سال کې چې کله نه موږ هوش سنبال کړی دی، موږ د نواز شریف حکومت هم کتلی دی، موږ د مسلم لیگ د پیپلز پارټۍ حکومت هم کتلی دی چې دا غټې پارټیانې. دې نه علاوه د دې وړو پارټیانو هم د دې حکومت کې خپل رول وجي. د نیشنل پارټۍ هم پکې پی کې حکومت تیر شوی دی، جمعیت علما اسلام هم په دغه مرکز کې حکومت تیر شوی دی، په دغه مرکز کې دی له وزارت ملو شوي دي. خو بیا زموږ د ملک چې دا حالت دی نو دې شاله وجه څوک ته راځي؟ زموږ د ملک د تباهۍ وجه څوک ته؟ موږ په چا باندې ګوته اوچته کړو چې فلاني زموږ ملک تباه کړی دی، فلاني زموږ ملک ته نقصان رسولی دی؟ موږ له تر اوسه دا پته نشته چې زموږ بدقسمتي دا ده چې موږ عوام چې کوم یو، موږ تر اوسه پورې خلکو پسې شاله زنده‌باد نارې وهو، کوم چې زموږ د ملک کوکلا کړی دی، کوم چې زموږ ملک دومره کوکلا کړی دی چې زموږ راتلونکی نسل د لکونو روپو قرضدار دی، چې زموږ راتلونکی ماشوم چې هغه د IMF قرضدار دی. او د کومو خلکو چې کوکلا کړی دی نو دغې خلکو په بهر ملکونو کې د اربونو روپو بزنسونه دي. جي هغوی لا ماشوم پیدا هم نه دی، هغه په اکاونټ کې هغه پسې نومونه، هغه پسې اکاونټ کې په اربونو روپو پرتې دي، لا پیدا هم نه دی. هغه لا پیدا کېږي او هغه کروڑپتی دی. او زموږ ماشوم به لا پیدا کېږي، لا پیدا شوی هم نه دی، هغه د IMF په لکونو روپو قرضدار دی. او بیا هم موږ راپاسو همدغه خلکو پسې زنده‌باد نارې وهو، همدغه خلکو پسې مرده‌باد نارې موږ هېڅ چېرته ومو نه والې. دا زموږ قسمتي ده او زموږ کمعقلتوب دی او زموږ بېوقوفتوب دی. دې نه علاوه کم ملګرو چې په بهر ملکونو کې ژوند تېر کړي، ډېر لرې نه ځو، یورپ ته نه ځو، جي انګریزانو ته نه ځو، د خپل خلیج ملکونه د یادوم، په سعودي عرب او د دوبۍ مثال له در کومه. جي په سعودي عرب کې چې کوم ملک خلکو مطلب مسافري کړې ده نو تاسو نه تاسو کوي چې دا غزي لوکل خلک چې کوم دغه څنګه ژوندۍ تیروي. دوبۍ کې چې کوم خلکو مسافري کړې ده، ما پکې خپل دوبۍ کې ټایم تیر کړی دی. دوبۍ خلک چې کوم رویل ژوندۍ تیروي کنه، نو زه وایم چې زموږ د پاکستانیان چې کوم دي دا په جهنم کې پراته دي او دی په جنت کې ژوند تیروي. داسې ښکلی ژوند هغوی تیروي. هغوی ته چې بجلي هم ځي که نه، نو پیله ورله د هغه چې کوم وابډه به ورله زویم دغه چې کوم د بجلۍ ډیپارټمنټ دی، نو هغه ورله ورشي، پیله ورله هغوی له ووایي چې موږ تاسو له دا جنریټر لګوو، دلته بار موږ په دې بجلۍ کې کار کوو، او ستاسو چې کومه بجلي پکار ده نو جنریټر ورله هم هغه یوسي، په کور کې ورله جنریټر لګوي، هغوی له بجلي کولو کړي او بیا روځي پسې ټرانسفارمر نه بجلي بنده کړي، خپل کار پکې وکړي، هغوی له بجلي نه بندوي. او چې بیا په کور کې مریض وي نو د کور مخې له ورله امبولانس مدرولي، دومره سهولیت، علاجونه، هر څه سکولونه، هر څه د هغوی خو فري دي. دا خو اب ټوټلی فري اف کاسټ دي د هغوی علاجونه، هر څه د هغوی فري. دا مې درله صرف د بجلۍ مثال درکو. نو دې نه علاوه د هغوی چې کوم زندګي ده ډېر رویل زندګي تیروي، د باچایانو زندګي تیروي. او زموږ عوام چې کوم دي 76 سال زموږ د ملک د ازادۍ شو چې دا ملک موږ د هر چا په لاس کې ورچولی دی او هر چا لوټلی دی. دا خو د الله پاک اوس هم په پاکستان باندې ډېر غټ انعام دی چې دی لا اوس هم داسې لږ ډېر سټیبل دی، ساه اخلي. کنه دی خو د خلکو داسې کوکلا کړی دی. خو یقینا مونږ چې کوم یو، مونږ په خپل ځان باندې رحم نه کوو. لکه مونږ دا نه وایو چې زموږ دا حل دی، که دا سوچ مونږ نه کوو چې زموږ دا حل دی نو زموږ د راتلونکي نسل به څه حلي. مونږ دا سوچ نه کوو چې مونږ به تبدیلي راولو، مونږ به چینجز راولو، مونږ به یو ایماندار سړی په دې کورسۍ کښېنو، مونږ به یو داسې سړی په دې کورسۍ کښېنو چې هغه زموږ راتلونکي نسل له څوک وي. دا زموږ خو زندګي د دغه رنګ تېره شوه، په مسافرو کې تېره شوه، په بل وطنونو کې مزدورو کې تېره شوه. نو زموږ راتلونکي نسل به څه کوي؟ لکه مونږ خو پردو وطنونو له مزدورو له ځو کېدی چې زموږ راتلونکي نسل پردو وطنونو له خیر غوښتلو له ځي غواړي. زما د ویډیو مقصد صرف دا و چې داسې ډېر قسم واقعیت، داسې ډېرې خبرې زموږ مخې له روزمره زندګۍ کې راځي، خو چې وایي په چا راشي یې پته لګي. نو دا اوس په دې سړي راغلی دی، دله وایي پته یې مونږ خلک هسې بس زموږ د نظر نه تېر شي، بس په دې تېر شو، بس هېر شي، خبره ختمه. دا حل چې په چا باندې راشي بیا هغوی له پته لګي. نو دا حل چې په ده نن راغلی، دا سبا په مونږ هم راتلی شي. د داسې حل نه بچ کېدو دپاره مونږ له چینج پکار دی، پازیټیو چینج پکار دی. داسې سړی منتخب کول پکار دی، داسې د غلو نه بایکاټ پکار دی، یو ایمانداره سړی منتخب کول، یو ټول نه خپله ټول نه پیل لومړنی خپل ځان چینج کول دي چې مونږ کې پازیټیویټي راشي، مونږ نه دا بې ایمانیان یوځي، نو الله پاک په مونږ باندې یو ښه باچا هم راولي. خو اصل کې زموږ د اعمالو مطابق په مونږ باندې همدغه رنګ باچایان راځي. دا ټول زموږ د اعمالو نتیجه ده. په هر سړی وایي غل دی خو موقع غواړي، نو پکار دی چې هر سړی ځان چینج کړي. پیله ځان چینج کول دي، بیا بل له ګوته نیول دي چې زه چینج شم نو زه به بل له ګوته ونیسم چې ته ولې لکه تا کې ولې کرپشن دی. دا به ما له وایي چې ستا سره موقع نشته، که چېرې تا له موقع درغه کېدی شي ته زما نه غټ کرپشن وکړې، او دا حقیقت هم دی. مونږ خو بل پسې ګوتې اوچتو
چې فلانه غل دی او ډنګړی غل دی او تاسو خپل سوچ کوئ کچری د دې فلانی کس پسې نواز شریف پسې کچری د بچا شوم نو ما ملک له نقصان ورکولو ما ملک له سکولې نو دغه سوچ بدلول پکار دی موږ چې موږ پازیټیو سوچ ځان کې راولو نیگیټیویټي ځان نه وباسو دا اپډیټ سو ډېره زیاته مننه خبرې ډېرې دي خو بس دا یو شارټ غونډې خبرې مې در سره وکړې ډېره زیاته مهرباني د ویډیو کتلو والسلام